دا د بونیر د پسمانداو غریزي علاقې چې غرزو برشمنال سره تعلق لرونکي شوکت علي دی چا چې په خپل کلي کې اته کاله وړاندې بجلي ګر جوړ کړی او زمون خدا سوچو چې دلته سرکار بجلی موږ ته نه وانه زمونږ مشرانو دا سوچ وکړو چې دلته به د اوبو نه یو بجلی جوړه کړو نو د اقام ته د ولس ته به راغلی نه ورکړو نو هم به پرې وړه کوو او هم به پرې نورې ارې مرې شوې یا د چاولو دا ماشینان چې دا خو پکې هم لګولې چاول پکې کېږي مرکي چاول هغه پې هم سپینېږي د 10 لکه روپو په لاګت جوړ دغه بجلیګر نه یو نیم سل کورونو ته بجلی تلي او د میاشتې صرف 100 روپۍ بل ورکوي او دا خو موږ خلکو ته بجلی ورکړله موږ 100 روپۍ لکه 200 داسې کور نه بیل اخلو او ډېر بیل موږ له راکوي نه لکه ځکه چې دا خلک د هغه وایي دا به اوبو چلېږي خو موږ له به هر حال هغه بیل چې موږ اخلو به دې کې سپیر پارټ او سامان خرابېږي هغه به بیا د خلکو ته راوړو هغه ماشینري باندې لګوو نو د اقام ته د ولس ته د هغې نه ډېره فایده ده مقامي خلک د شوکت علي د دغه ګام ستاینه کوي او وایي چې د دې بجلیګر د وجې موږ د لوډ شیډینګ او کم ولټیج نه خلاص یو چې پرې 40 غنټې د کور ټول ضرورت پوره کوو د دې بجلیګر نه مونږ 24 غنټې بجلی استعمالو او د میاشتې 100 روپۍ بل ورکو د کور ټول ضرورتونه پې پوره کو ټوبیل اوبه پې راوښکو او واشین ماشین پې چلو او دغسې اسرانې پې چلو او نور دغسې کور ټول ضرورتونه پې پوره کو کچره حکومت د شوکت علي په شان ځوانانو سره مرسته وکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د بونیر په هره علاقه کې داسې بجلیګرې جوړې شي او د ملک نه تیارې ختم شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، چغر.